السلام علیکم ملګرو د حضرت مولانا شیخ ادریس صاحب خلاف چې چا هم بکواسات کړي دي غولې خوړلې دي نو د مفتی محمد اسماعیل صاحب دا پیغام هغه خلکو ته ضرور ورسوي. دا شکر دی چې دغه حرامي نن پاکستان ته محتاج دغه رزي نو نن اغام وي در پاکستان شکریا ادا کړو. نو شیخ ادریس صاحب کومه داسې خبره نه ده کړې چې هغه په هغې باندې عقیدې ته ټیس رسي، په هغې باندې نظریې ته ټیس رسي، په هغې باندې ملک ته ټیس رسي، په هغې باندې علماو ته ټیس رسي، په هغې باندې علم دین اسلام باندې کې فساد تاسو جوړ کړی دی. هغه د خپله غصه په شیخ ادریس صاحب باندې نه وباسي. د شیخ ادریس صاحب د دې سره څه دا خو زموږ د ټولو علماو دا صرف د شیخ ادریس صاحب نظریه خو نه ده. د په سوشل میډیا د ایشیا عظیم محدث فخر المحدثین زینت المحدثین د لکونو علماو استاذ د لکونو طالبانو استاد او د زګونو طالبانو معلم شیخ الحدیث مولانا ادریس صاحب حفظه الله په خلاف باندې چې د هغه یو بیان بنیاد ګرځول او د هغه په اړه کې شیخ صاحب حفظه الله ته کنزل بکواسات سپک الفاظ لیکون کې په سوشل میډیا باندې د هغه حواله سره زه په یو څو الفاظو کې د هغه وضاحت کوم، په یو څو ټکو کې د هغه وضاحت کوم. د ټولو اول چې کم خلک د شیخ ادریس صاحب کې دا کوشش کوي کم د شیخ ادریس صاحب په خلاف باندې سپک الفاظ او سپک سپوږی وي، اول د دې کسانو تعین پکار دی چې دا کسان دي څوک. دا خبره یاد ساتئ. د ټولو اول شیخ ادریس صاحب حفظه الله چې کم بیان کړی دی په موجوده وخت کې په عالمي سطح باندې چې کم ماحول او کم حالات جوړ دي په پوره دنیا کې د هغې په تقابل د هغې په تنازع کې شیخ صاحب د ملک د افواج پاکستان او د پاکستان د وجود په دفاع کې او د پاکستان د نوم په حواله کې هغه چې کم د یو خبره کړې چې دې سره د پاکستان نوم اوچت شو، د پاکستان پاسپورت مخکې لاړی، نو دا ملک ته خبره کړې ده، د پاکستان وجود ته کړې ده. کوم خلکو نه چې د پاکستان وجود نه برداشت کیږي، د پاکستان د وجود مخالف دي، هغه د خپل غصه په شیخ ادریس صاحب باندې نه وباسي. د شیخ ادریس صاحب د دې سره څه دا زموږ د ټولو علماو دا صرف د شیخ ادریس صاحب نظریه خو نه ده، دا صرف د شیخ ادریس صاحب سوچ خو نه ده. د پاکستان حواله سره دا خو صرف د شیخ ادریس صاحب فکر نه ده، د پاکستان د ټولو علماو د چې پاکستان کې دننه ژوند کوي او دغه ایجنټان نه د انډین ایجنټان نه او ټولو دا فکر او دا سوچ دی. دا زموږ ملک دی. نو ټیک ده، د پاکستان دننه چې کوم ظلمونه کیږي، د پوج مظالم، د سیاسي خلکو ظلمونه د عوامو سره د هغې په خلاف باندې هم دغه جمعیت علماء اسلام زموږ اکابرینو زموږ علماو د هغې په خلاف باندې هر ټیم کې په میدان عمل کې خبره کړې ده، اوس هم کوو، آینده کې به هم کوو. باقي د وجود پاکستان په حوالې سره زموږ د ټولو علماو دغه نظریه ده. نو شیخ ادریس صاحب کومه داسې خبره نه ده کړې چې هغه په هغې باندې عقیدې ته ټیس رسي، په هغې باندې نظریې ته ټیس رسي، په هغې باندې ملک ته ټیس رسي، په هغې باندې علماو ته ټیس رسي، په هغې باندې علم دین اسلام شریعت زموږ د دیني ادارو ته په هغې باندې ټیس رسي. اصل کې دا خلک صرف بانه تلاش کوي. د شیخ ادریس صاحب حفظه الله عزت دغه علمیت دغه تقوا دغه نوم د دې خلکو نه برداشت کیږي. په دې وخت کې شیخ ادریس صاحب په معاشره کې یو خپل نوم دی، یو خپل کردار دی، گفتار دی. په شیخ ادریس صاحب باندې تنقید کوونکي په موجوده وخت کې د سوشل میډیا د لارې د ټیک ټاک د لارې تاسو وګورئ هغه کسان دي چې د هغوی مشرانو ته په دې وخت کې په خپله علاقه کې درس تدریس نه ملاویږي، د هغوی مشرانو ته په خپله علاقه کې 12 کسان نه کینی. او شیخ ادریس صاحب حفظه الله په دې وخت کې د دارالعلوم حقانیه کوړه خټک په عالمي سطحه په دویم نمبر باندې شیخ ادریس صاحب یو خپل نوم لري، یو خپل شان لري. دریم نمبر دا چې د شیخ ادریس صاحب حفظه الله په حواله سره په هغه باندې تنقید کول، په هغه باندې جرح کول، د هغې دپاره لوی لوی خولې لګي، لوی لوی خلک لګي. د دې د وجې نه موږ وایو په امام اعظم ابو حنیفه رحمه الله د ده په خلاف باندې د خطیب بغدادي صاحب تنقید جرح بالکل قابل قبول ده نه، ځکه موږ ویلي دي د جرح دپاره په هغه کې به تعنت نه، په هغه کې به تعصب نه، په هغه کې به تشدد نه. هر چې د شیخ ادریس صاحب په مخالفت کې کم خلک لګی دي هغوی خو په وړه وړه خبره باندې مسلمانان د کفر په دایره کې داخلوي، د اسلام د دایرې نه وباسي. نو هغه د شیخ ادریس صاحب باندې د تنقید او د جرح د هغوی خو بالکل څه سره نه حیثیت شته نه دی. دریم نمبر دا چې کم خلک ګوره په شیخ ادریس صاحب باندې تنقید کوي، دې خلکو نه څوک دې خلکو معاف کړی دی. په امت مسلمه کې څه د پاسه 1400 کاله وشو تر ننه پورې دوی کم یو شخصیت معاف کړی دی. د دوی سجاد بخاري صاحب اشرف علي تانوي رحم الله په حواله سره وایي چې دغه په کتابونو کې خرافات او بکواسات دي. د دوی مشران لا یستوی الاعمى والبصیر دوی کتاب کې لیکي چې امام غزالی رحم الله د قرآن او د حدیث نه جاهل او ناواقف و. افسوس صد افسوس امام غزالی رحم الله غوندې شخصیت هغه د قرآن او د حدیث نه جاهل او د دې زمانې چې مشرانو ورته کنزل ښودلي او دوی هغه کنزل زده کړي دا په قرآن او حدیث باندې ښه پوهېږي. افسوس صد افسوس دا د هغه خلکو تربیت یافته خلک دي چې دوی مشران وایي مفتی شفیع رحم الله وایي د قرآن او د حدیث نه جاهل و. دوی امام ابن کثیر رحمه الله ته جاهل مفسر وایي. دا هغه خلک دي دوی وایي شاه ولی الله رحم الله په کتابونو کې بدعات دي. دا هغه خلک دي چې دوی شیخ الاسلام مفتی تقی عثماني صاحب حفظه الله دي دغه په کتابونو کې بدعات دي.
دا هغه خلک دي چې په امت مسلمه کې د دوی نه یو کس هم دوی نه دی معاف کړي. دوی دا هغه خلک دي چې شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمه الله ته چې کوم دی جاهل وای هغه ته بدعتي وای. نو دا هغه خلک چې کوم دی کشران را پاسيږي او په ایشیا په عظیم محدث باندې چې کوم دی جرح وکي تنقید پی وکي، نو زه به دا وایم چې د سپو غپان مګ ته هیڅ قسمه نقصان نه رسي. تاسو که یو لاک مرتبه د ایشیا عظیم محدث په خلاف باندې بکواس وکي، هغه په معاشره کې یو خپل حیثیت پیدا کړی دی. دا حیثیت هغه په خپل کردار او گفتار پیدا کړي. تاسو تکړه شي خپل مشرانو باندې مهنت وکي چې هغه په خپل علاقه کې په خپل برادری په خپل خاندان کې یو لشل کسان اومني. دریم نمبر دا چې ګوره د شیخ ادریس صاحب کده فوج مدح وکړه، کده فوج صفت بیان کو، نو زه تاسو ته وایم تاسو شي بازان له خبره ده چې د امت مسلمان نوجوان نسل د دوی دوغلې پالیسۍ د وجه نه چې کوم د څومره شهادتونه هغه نوجوان نسل ته ملاو شو چې یو ټیم کې د دې فوج په خلاف باندې د دوی یو نظریه او عقیده وا. لیکن وس هغه شیخ طیب صاحب وایي موږ د پاکستان فوج ته دعا کوو. د عبدالجبار خاکی یو ټیم کې یو نظریه وا د باجوړ په موجوده وخت کې عبدالجبار خاکی وایي زه د پاکستان افواج او ادارو ته دعا کوم. نو او دغه چې کوم د پاکستان فوج ته د صحابه درجه ورکوونکي د جامعه رشید محتمم عبدالرحیم د هغه تندې چې کوم دی شیخ طیب خولي او هغه به رالګي د شیخ طیب روحانیت هغه ته منتقل کیږي، هغه به د فوج د میجر د فوج د کرنل د کپټن تندې خولي. ال تداخل تنقید نه کوي، هل تداخل مخالفت نه کوي چې تاسو تندیخ کولوي هغه اسلام دی، چې تاسو تندیخ کولوي هغه سنت دی. خو کومنګ یا چرته مدح وکړه، منګ یا چرته صفت وکړو، به تاسو وایي چې ال شیخ ادریس صاحب خو د فوج او به وس چا د باجوړ د شهدا او تصاویر لګولي. نو باجوړ کې فساد تاسو جوړ کړی دی. تاسو مشرانو د باجوړ فساد کې ولې لاس نه دی، تاسو ولې خلکو لبستو کې شګیا چوي. دا د باجوړ د علماو صدا تصاویر ولګوي. د باجوړ علماو ته اوس تکړه شي پاسي وړو وړو خبره باندې تاسو اول په باجوړ کې مذهبي تنافق جوړ کو. په باجوړ کې چې د مذهبي تنافق په بنیاد باندې د خلک بغاتل کنه علما به شهیدان کول. دا د علماء وینه د نن پتا سو راستنه شوی دا لکه بده عالم باندې چې دس شوی کنه خدا به یو باجوړی کړي کنه د باجوړ اوسیدونکو بکړي او به دا باجوړی چې په یو عالم باندې دس کوي او شهید کوي د بدن زګي او سوچ جا جوړ کړي کنه چې جمعیت یو عالم شهید کوي او دیوبندي عالم شهید کوي. نو دا فکر او سوچ خو تاسو امت ته ورکړي دي. هغه د علماء وینه هغه شهادتونه هغه ازار پتا سو باندې راستون شو د کی اصل لاس د کوم خلکو ټولي دنیا ته پتا ده. نو تاسو شیخ ادریس بنیاد ولې ګرځوي؟ شیخ ادریس په همیشه د امن خبره کړي، شیخ ادریس صاحب همیشه د اتفاق او د اتحاد خبره کړې ده. شیخ ادریس صاحب کلم ګرمې فتوی نه دی ورکړي، کلم د کفر او د اسلام فتوی نه دی ورکړي. زیات ساتي موږ اهل سنت والجماعت علماء دیوبند چې کومه فتوا ورکړي د تر اخره پورې موږ په خپل فتوا باندې کلک او قائم او دایم ولاړی. دا فتوا د معمولی خبره نه ده چې نن پنځل شل کاله مخکې تاسو یو فتوا وا اوس موجوده وخت کې تاسو په ډالر وګټلې پیسې په وګټلې قوم بچیم په تباہ کړو تاسو فتوی بدلیږي را بدلیږي. الحمدلله شیخ ادریس صاحب چې څه ویلي دي هغه موږ کلک تایید کوو. زموږ مشران دي کلام الملوک ملوک الکلام.